نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ورور محترم تپوس کړی دی چې په قبرونو باندې ګنبد جوړول یا قبرونه پخول دا څنګه دي. نو دا به زه مختصر عرض کما او د تفصیل لپاره نورو کتابونو ته او خصوصا د فقهای احنافو کتابونو ته رجوع بیا پکار ده او یو تقریر زما شیخ محترم حضرت العلامه مولانا حمد الحق صاحب حفظه الله کړی ان شاء الله عن قریبه د چغه دی ګروپ کې نشر شي. هغه خو تفصیلی بیان کړی دی او خو دلایل پکې ویلي دي. ان شاء الله الرحمن به تاسو هغه واورئ. خو زه یو اجمالي خبره کوم د غرور د تشفی دپاره هغه ده چې قبرونه پخول یا هغې باندې ګنبد جوړول دا په دوه قسمه دي. یو د عامو مسلمانانو قبرونه دي، یو د علماو مشایخو صلحاو نیکانو فاکانو قبرونه دي. نو څومره فقهای کرام چې هم بنا علی القبور ته مکروه وي، قبرونو باندې پخول یا هغې باندې ګنبدونه جوړول ته مکروه وي، نو هغه د عام مسلمانان او عام مؤمنان د هغوی قبرونه یادوي. هر چې علما دي، اولیاء دي، صلحا دي، نیکان دي، فاکان دي، نو د هغوی په قبرونو باندې ګنبد جوړول یا د هغوی قبرونه پخول د پاره دی چې د هغې تعظیم پکې وشي او په قار د دغه ولي د اثارو وشي او راتلونکي خلک د هغې نه چې کوم د فایده استفاده والي او ویې پېژني د تر ډېرې زمانې پورې خلکو په سترګو کې دغه تعظیم وشي. په دغه نیت سره بیا چې کومه دی نو دا حسن دی او په بدعت حسنه کې علماو شمار کړي دي. نو د اولیاو په قبرونو او صلحاو په قبرونو باندې ګنبدونه جوړول د هغې قبرونه پخول دا جایز دي. د اولیاو صلحاو نیکانو فاکانو علماو او چې عام مسلمانان دي د هغې قبرونه پخولو نه حدیثو پاکو کې هم من راغلی ده او فقه حنفي کې هم د هغې نه من راغلی ده. کوم ځای کې چې حدیثو کې من راغلی هغه هم محمول دي دغه عوامو په قبرونو باندې، او کوم ځای کې چې حدیثو کې اثبات راځي یا فقهي کتابونو کې اثبات راځي نو هغه محمول دي د اولیاو علماو صلحاو په قبرونو چې د هغوی په قباب او د هغوی په قبرونو باندې بنا چې کوم دی هغه جایز ده. د پاره د اثبات ته دغه خپلې خبرې او د تشفی دپاره زما لاس کې دا کتاب دی تفسیر روح البیان د علامه اسماعیل حنفي بروسوي رحمه الله او دا جلد دریم دی او مکتبه رحمانیه ده او صفحه ده 510. په دې کې د مبارک فرمایي قال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله في كشف النور عن اصحاب القبور. عبد الغني النابلسي رحمه الله علیه لوی عالم دی د احنافو او ډېر لوی بزرګ صوفي سړی تېر شوی دی. د یو کتاب لیکلی کشف النور عن اصحاب القبور. ما سره شته تاسو ته حواله بیا وایم. دغه مبارک په خپل کتاب کې نقل کړی دی ما خلاصته ان البدعه الحسنه الموافقه لمقصود الشرع. هغه بدعت کار چې هغه بدعت او حسنی او موافق د مقصود د شرع سره تسمى سنه، هغه د سنت ویل کیږي. نو بیا دی وایي فبناء القباب على قبور العلماء والاولیاء والصلحاء. نو ګنبد جوړول په قبرونو د علماو باندې د اولیاو باندې د صلحاو باندې ووضع السطور والعمائم والثياب على قبورهم او دغه رنګې د هغې په قبرونو باندې غلاف اچول او کپړې پې اچول په قبرونو دیو باندې امر جایز. دا یو امر جایز دی اذا كان القصد بذلك التعظیم، خو چې په دې قباب سره په دې ابادۍ کولو سره او په دې پخولو د قبر سره یا د وضع السطور او د عمائم او د ثياب على القبور سره هغه قصد تعظیم وي دغه ولي في اعین العامه په سترګو د عامو خلقو کې حتی لا يحتقروا چې خلک سپک ونه ګڼي صاحب هذا القبر د دې قبر هغه صاحب. نو دا څه شی دي؟ دا جایز دي. وکذا ایقاد القنادل والشمع او دغه رنګ هغه بلول چې کومه دی د قندیل او د شمع عند قبور الاولیاء والصلحاء د قبرونو د اولیاء او د صلحاو خواته من باب التعظیم والاجلال چې دام د باب د تعظیم او د اجلال په نیتي ايضا دام جایز دي للاولیاء. نو فالقصد فيها مقصد حسن. نو علی اید په قبر باندې ناس ته وکړي چې نبی رسول د دینه منع کړي. نو مولا علی قاری په دې باندې اوږد تفصیل کوي. بیا وایي وقد اباح السلف سلف الصالحین مباح ګڼلی ده البناء على قبر المشایخ، هغه د قبر د مشایخو علما او صلحاو باندې آبادی جوړول یا غفخول.
والعلماء المشهورین او علماء مشهورینو دا ولې لیذورهم الناس د فار دی چې خلک د دیو زیارت وکي ويستريح بالجلوس فيه او تا کوم باندې کړي فای کې دی آرام وکي ته راحت ملوشي او دا زیارت وکړي چې خلک یو پیژني چې دا د الله ولی دی په دې نیت سره قد اباح السلف نو سلف صالحینو بناء علی القبور په قبرونو باندې ګمبد جوړول یا په قبرونو باندې کوم دغه فخول علماء او مشایخو نو دا سلف صالحینو مباح ګڼل دي او علماء مشهورینو مباح ګڼل دي او کوم چې ته مکروه ویل دي یا نه دغه حدیث پاک کړه د قبرونو په خول نو دا محمول دی په عامه الناس باندې چې د عام خلکو قبرونه دی باندې د آبادی ونه کړی شي او د دې پوخ نه کړی شي دا محمول د نه په دغه قبرونو د عامه الخلق هر چې مشایخ دي نو مشایخ ته دینه مستثنا دي دا زما لاس کې هغه کتاب کوم چې عبدالغنی نابلسی رحمت الله علیه په دې موضوع لیکلی دی کشف النور عن اصحاب القبور د دې دغه عبارت چې مخکې تاسو ته ما د تفسیر روح البیان په حواله باندې ذکر کړلو نو دا هم در اغسته د خپل کتاب کې په صفحه نمبر 13 باندې او د فرمای ومن تعظیمهم او د تعظیم د علماء او د صلحاو نداده چې بناء القباف على قبورهم چې دوی په قبرونو باندې د آبادی وکړي شي او ګمبد په جوړ کړي شي وعمل توابیت له من الخشب او دغه رنګ د دوی قبرونو باندې کم دي نو غټي کې خودل حتى لا تحتقرهم العامه من الناس چې عام خلک تاسو پکونه غني وان كان ذلك بدعه اگر چې دا کار بدعت ته خو فهي بدعه حسنه بدعت حسنه ده كما قال الفقهاء لك څنګه چې فقهاء ویلي دي في تكبير العمائم وتوسيع الثياب للعلماء لکه دا غټواله د فټکی شکنه او د غرنګ د کپړو غټواله نو دا هم چې کوم د بدعت ورته علما ویلي دي خو بدعت حسنه وي ته لانه جائز دا جائز دي حتى لا تستخف بهم العامه چې دا علما د فټکی غټ په سر کې او د غرنګ کپړې خولي غټیو کې چې عام خلک سپکونه غني ځکه چې بیا خل زمیدار او د علماو فرق منځ کې راشي کنه چې زمیدار فټکی نه فسرای او جامي چې کوم د تنګي غړي وړي او علما او مشایخ صوفیا دیو پټکی په سر غړ غټ پټکی به په سر غړي او د غرنګ چې کوم د کپړې به خولي غټي کپړې کړي د شریعت مطابق داول چې خلک سپکونه غني نو په دې نت باندې دغه غټواله د کپړو یا د پټکی چې کوم ده دا علماء جائز ګڼل ويحترمونهم او دي علماء احترام وکي وان كان ذلك بدعه اگر کدا کار بدعت لم يكن عليه السلف سلف صالحين چې کوم نه کړي حتى قال في جامع الفتاوى في البناء على القبر وجامع الفتاوى کې لیکلي دي د بناء على القبور برکه وقيل لا يكره اذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات مکروه په هغه صورت کې نه چې کله دا مړې د مشایخونو د علماونو او د ساداتونو نو چې د ساداتونو نشي او د مشایخ او علماونو نشي نه د کراهت یا چې کوم د قول د بدعت دا بیا غوته نه متوجي کیږي او دغه رنګي وفي المزمرات وكان الشيخ ابو بكر محمد الفضل يقول لا باس باستعمال الاجر في ديارنا دیو استعمال د اجر د خختو زمون په کلو په زمون د علاقو کې په دې په استعمال کې هم سباق نشته وکانه يجوز استعمال رفرف الخشب او د خشب د لرګو استعمال هم چې کوم دی جایز ګڼل دي او بهر حال د بیا لوړ خبره چې کوم دی او د کړي دا مخکې پسې هم تللی دا کتاب تقریبا هم په دغه موضوع باندې لیکلی دی نو دا درې حواله ما صرف و نه صرف هغه مشت نمونه خروار په طریقه باندې ذکر کړلی او ان شاء الله الرحمن دغه بعضو ملګرو تشفی په دې باندې شوی وي د یو منصف انسان د فاره هم دغه کافی ده او د زیاده تفصیل لپاره ان شاء الله نور کتابونو ته رجوع وکړئ شي ان شاء الله ډیره بخی او ان شاء الله په دې به تشفی راغلی دغه ملګرو چې بنا علی القبور یا د قبرونو فخول دا د علماء او صلحاء او اولیاء جایز دي کې د چا کلام نشته او کوم نه چې من راغلي دا د عام خلکو قبرونه دي لہذا دا غینه چې کوم ده منع کړی شوی دا دغه تفصیل ان شاء الله الرحمن کافی وما علی الا البلاغ